د دې درو آیاتونو ډېر لوی برکت د حدیثو کې راغلي دي ښا دا هو الله الذي هو الله الذي والله الخالق دا درې آیاتونه کوم بیان نشو دا 22 23 24 د دې ډېر برکات په حدیثو کې راغلي دي څنګه حدیث شریف کې راځي رسول پاک فرمایي چې څوک د سحر په وخت کې داسې کلمه وایي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم څنګه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم درې ځله دا کلمه داسې ووایي او بیا ورپسې دا آیاتونه ولولئ والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ویجی سوک دا کلمه درې پیری وی او بیا دا آیاتونه ولولئ الله تعالی او یا زره ملائکه در لپاره مقرر کی او یا زره در ماخامه پورې دغه او یا زره ملائکه لګین د در لپاره سکی بخنه غواړي سوره خبره شو منګه تاسو یو عالم لور شو موږ ته سوایو حضرت موږ ته دعا وکي سوره لري او بس تری یو هغه یو فردي یو شخصي او موږ ته سوایو موږ ته دعا وکي نبی علیہ السلام موږ ته سوره آسان کړه چې چا سار درې پیر اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم وی او ورپسې د آیاتونه ولوستل الله پاک د در لپاره او یا زره ملائکه مقرر کی در ماخامه پورې د دعا غواړي او د ملائکو دعا رد کیږي نه نن دا عزم کوي چې دا درې آیاتونه به ان شاء الله مونږه تاسو وایو او سره اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم درې پیر وایو بعضی روایتونو کې داسې راغلي دي چې الله در ماخامه پورې حفاظت کوي د هر شر نه او کده مرشه په دغه رس کې نو شهید د دنیا نه لړو او ویسو کې چې ماخام وي در ساره پورې وته ملائکه دعاګانې کوي او کده شپه کې مرشن شهید د دنیا نه لړو نو سحر او ماخام دواړه د اخیری درې آیاتونه سره د اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم دا ځان سره وایي ښه یو روایت کې داسې راغلی دي چې د الله اسم اعظم د سوره حشر په اخیری درې آیاتونو کې دی د اخیری درې آیاتونه نه دي اسم اعظم وی په دې کې دی اسم اعظم دې ته وی چې پاغي سر کوم دعا غواړي الله قبلې نو چې مونږه تاسو ځان له دعا کو اوګده دعا نو پاغي کې دا درې آیاتونه ځان سره وایي ښه اول ځکه دې کې اسم اعظم دی الله به قبلې سوره برکات شو نو دا ځان سره وایي الله دې مونږه تاسو ټول ته د دې ویلو توفیق راکړي سوره حشر په دې ځای باندې اخلاص شو بیان د مسلې د توحید او کوم برهن او